که د دې خاورې د حفاظت دپاره په دې ملک کې د امن راتلو دپاره زموږ سرونه هم ځینو لړ دي شي، خو چې دا ملک د امن ګهواره شي. الله پاک دې دغه شهید درجات بلند کړي. روریان سره ولاړ دي دلته کې د هغوی چې کومه ریاضګاه ده دلته دعا دپاره ډېر خلک راغلي دلته کې ناست دي، موږ هم راغلي او د شهید حوالې سره به موږ تاسو له لږ معلومات درکو چې شهید چې د هغوی چې د واده شوي بچي څومره دي، دغه ټول معلومات تاسو له درکو. مشر ورور سره موجود دی سرجي لومبي، خو موږ په دغه غم کې شریک وو تاسو سره. الله پاک دې د شهید درجات بلند کړي، خدای پاک هم نور دغسې او دغه کم چې زمونږ خفګان دی دغې نه وساتي. تاسو نوم څه دی او د شهید چې و دغه تاسو نه کشر وکړو مشر؟ السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما ارشاد حاجي نوم دی او په رشته باندې زه د اجاز کشر ورور یم، د تره زوی یم، خو بس زمونږ داسې روري وه چې هغې کې دا پته نه لګي چې زما رور کم دی او دغه کم دی. او زه به دومره ووایم چې انما اشکو بسی و حزنی الی الله. زه به دومره ووایم. او شهادت خو یو ډېره لویه مرتبه ده چې الله پاک اجاز خان له ورکړه. ټول عمر د هغه پړه کې به عمده جذبه وه. موږ به ورته وایو چې یاره دا دهشتګردي ده، پلانې د ډنګرې د احتیاط کوه. هغه وایي چې کومه شپه په ګوري په کورني هر ځل بیا دا وی. نو یو فرشتناس افسرو دنیا ته پته ده او نور په ګوته نه پټېږي او الله پاک همغه شان ژوندی وساته تر د قیامته پورې. شهید دی او موږ پرې فخر کوو، اگر چې موږ ته ډېر لوی نقصان وشو، خو دا به ووایو چې که د دې خاورې د حفاظت دپاره په دې ملک کې د امن راتلو دپاره زموږ سرونه هم ځینو لړ دي شي، خو چې دا ملک د امن ګهواره شي. بل ورور هم راسره موجود دي. تاسو راسره چې خپله پېژندګلو کې اجاز خان چې دی نو تاسو نه کشر وکړو مشر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما بشیر نوم دی، اجاز خان زما مشر ورور او بس خو یو دیانتدار ایماندار پولیس افسر و. په دې باندې موږ فخر کوو چې هغه د قوم د ملک دپاره چې کوم دی نو خپله قرباني ورکړله او په دې زموږ فخر دی. او بس الله دې دغه درجات بلند کړي او دعاګانې به ورته کوو. اجاز خان واده شو، څو بچي؟ اجاز خان په 2007-8 کې واده کړی او دغه 5 لوریانې دي او جی 5 لوریانې دي او زوی نشته. لره تو اساسو ورور سره اخیری خبره کله شوې او څه حوالې سره خبره شوې؟ آبادۍ لحاظ سره وسره ما خبرې کولې بیګا وته ما اس ام اس وکړو چېرې دغه دلته څه آبادي و شور کار به شروع دی. نو ما ورته چېرې څه پیب مې پیو شی بل شی په لګي ما ته ټیک ته به سبب ان شاء الله ګورو ما هم ټیم بیګا ما هم بس هغه پکې داسې واقع پیښه شوله. اساسو باره کې به زه دا ووایم چې بس دغه اساسه وه چې دا کم جاینټ فیملی کور و زموږ جاینټ فیملی کور دی، هغه اوس هم دی او دی اجز خپل پټي کې اوس ځان له یو کورکې شروع کړو چې صرف لنټر پې اچولی شوي دي جي، او لنټر هم تقریبا 4 کاله وشو جي چې لنټر یې اچولی او باقي دغه شان پروت و. نو اوس یو 15-16 ورځې کېږي چې د هغې نه چاردیواري تاوله انډر کنسټرکشن دی، نه به کې پلستر شته نه به کې ور شته، هېڅ هم به کې نشته جي. د اساسه ټوله دغه ده. اجاز خان شیرپور چې دی هغه همیشه چې دی نو د خلکو زمونږ په زړونو کې به یې د هغه کومه بهادري چې ده د هغه چې د وطن دپاره کم قرباني ورکړه د وینې نو هغه به انشاءالله موږ نه هېرو، وطن به هم نه هېروي، د علاقې خلک به هم نه هېروي. دلته ما سره چې د اجاز خان یو ډېر خوږ دوست ما سره موجود دی دلته کې، همیشه به چې دی نو دوی موږ ته ذکر هم کو چې اجاز خان په د اخلاقو حوالې سره د هغه د کردار حوالې سره به یو څه تپوس وکړو. موږ سره چې خپله پېژندګلو کې او اجاز خان څومره پېژنئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نصر الله خان ډېره مننه. اجاز خان خو جي زما نوم حسین الله دی. اجاز خان ارشاد دا دغه تر زوی دی ورور دی دا موږ کلاس فیلو. نو اجاز خان خو داسې یو پرسنالټي او داسې شخصیت و چې موږ جدا جدا وو ټول کلاس فیلو او دغه په ذریعه او دغه په وجه باندې موږ هغه راوځای کړي چې به راغی موږ ته میسیج وکړو دغه به راته وکړو موږ راغونډ کړو. نو ډېر همدرد او پرشناس افسرو خپله ډیوټي هم ډېره په نرتوبه په دغه کړې ده. موږ به د ځینې وخت کې وي چې لکه د نرتوب د دغه نه شي چېرته نقصان در نه کړي. ډېر نر سړی و او فرشناس سړی و، زموږ دوست و، همدرد و او د خپل کلي خپل علاقې او خپلو ملګرو سره ډېره زیاته مینه وه. اخري داسې ګپ شپ څه خبرې ورسره ستاسو شوي هغه ته ډېر یادېږي؟ زما خو سره یو هفته مخکې خبرې شوې په ټلیفون باندې. نو دلته راغلی خو ما سره رابطه نه کېده، یو اتوار په ورځ راغلی او بیا دلته کور کې څه کار و نو ما سره رابطه نه وه شوې. نو بیا ما ته وایي چې زه به
درځم او کینو به مرګري براغونډو چې غب شپ لګو خبرې اترې وکړو په دا وسره زما اخري خبرې شوې بیا زمونږ یو بل مرګري افتخار نوم دی د کنیور دی ناول زما تاریخ هغه سره مې دا وکړم ډېر راته اچانک هغه را یاد کړو چې الکه د اجازه سره خو زما لیک ملاقات وکړ ډېر وخت شوی ملاقات مې سره نه وی شوی نو ما ورته ویل مصروف ته چې ملاقات کول خو سره ډېر ګران دي دلته چې راشي خو ما یو ورځ وکړه زه به دې ولا بوزم ولته به سره ګاټلن کې خیر سره ملاقات وکړو نو بس دغه زما سره اخري خبرې شوې چیرمن صاحب دوی په کم پوسټ باندې پاتې شو د کم دنه دغه ایکسپیرینس رسیدل دی خو خپل مهنت باندې دغه ته رسېدلی او دی تاڼه تنګي کې پاتې شوی او بیا په شب قدر کې پاتې شوی مختلف تاڼو کې پاتې شوی او بیا اخره کې ډي اس پي او اس پي رنګ ته ورسېدو نو یو خو په موږ ډېر زیات خوشحاله او ډېر زیات مهنت یې کړی او په خپل مهنت باندې دغه اس پي رنګ ته رسېدلی ډېره مننه جي قدرمنو کتونکو دلته د غم یو فضا ده او یو افسوس دی یو سوګ دی خو به هر حال دغه تسلي به زړه له ورکو چې شهیدان چې دی نو هغه چرم چې دی نه مړه کېږي هغه به تل ژوندي وي او داسې شهیدان چې هغوی د وطن دپاره د خپلې خاورې دپاره د پښتنو په خاوره باندې امن راوستو دپاره چې دی نو هغوی چې کومه کارنامه وکړه هغوی چې کوم د خپلې وینې قرباني ورکړه او دا هغه پولیس دي چې دوی باندې موږ تنقیدونه هم ډېر زیات کوو په دوی باندې خلک ګوتې موچتوي خو به هر حال چې کله هم د قربانۍ وخت راځي کله هم چې ترهګرۍ وخت راځي نو دوی د فرنټ لاینرز چې دی نو هغه کردار ادا کوي په خپله سینه باندې چې دی نو دغه ګولۍ خوري او موت چې دی نو زمونږ دپاره امن راولي مونږ چې دی نو په سکون سره چې دی نو په خپل کورونو کې سملو خپل کار روزګار کو نو همیشه دپاره زمونږ د دغسې پولیس افسران زمونږ چې سپیان دي هغوی د ټولو ته زمونږ د طرف نه چې دی نو دغه سلام دی او انشاءالله مونږ او تاسو به دغه کم اس اس پی اجاز خان شیرپوچو مونږ به په خپل دعاګانو کې یادو او دغسې چې ټول شهیدان دي نو د هغې لپاره به دعاګانې کوو انشاءالله اجازت نه لرم چېرته یم چې خوشحاله آباد بریالي اوسئ